د رفاعه القردي ښځه راله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د دې نوم راغلی دی بعضو روایتونو کې تمیمه بنت وهب د رفاعه د دې ښځې څه نوم دی تمیمه هغه وایي زه ناسته وم کله چې د ښځه راله نو زه ناسته وم او ابوبکر صدیق وم وی یا رسول الله زه د رفاعه په نکاح کې وم طلاق یې ماله راکړو فبت طلاقي بې داسې طلاقونه ماله راکړي دي یعنې یو وله ورکړی یو وخت کې یو به یې دویم ورکړی دی څه وخت کې یو به یې درېیم ورکړی یعنې خبره یې بلکل ختمه کړې ده رفاعه خبره ختمه کړې ده فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه دا هغه نه بعد ما واده وکړو د عبدالرحمن ابن الزبیر القرظي سره دا د دقې خاندان دی خو یا رسول الله هغه زما حق نشي ادا کولی حق نه مراد دلته حق یعنی حق نشي ادا کولی حق نه مراد دلته حق یعنی جنسي چې کوم شهوت دی وی هغه زما نشي پوره کولی اکې دا طاقت نشته په چا کې په عبدالرحمن ابن الزبیر رضی الله عنه کې اگه دا طاقت نیستی چې زما حق هغه پوره کړي او د هغه خبره خو هغې ډېره واضحه کړې ده خو زه بعض خبرې داسې چې هغه سړی په کنایاتو کې وکړي یعنې دې پورې وي چې یا رسول الله د هغه عضو خاص چې دی د هغه عورت چې دی هغه کمزوری دی نو ما هغه کومه برقې چې په ځان راچولو د هغې نه مې داسې راښ کړو کې مینوله یا خالد بن سعید رضی الله عنه د دروازې سره ولاړ دا یو صحابي و دننه راتوخ اجازت وتله موږ میلاو شوی دروازې کې ولاړو ده دا خبره واورېده د دنې نه اواز وکړو خالد د دنې نه اواز وکړو یا ابا بکر ابو بکر هغه څه چللی الا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دا ښځه منع کې نه ده څه ګډې وډې د پیغمبر په مخ کې عائشه رضی الله عنها وایي ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حالات فلا والله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شوی نه او غوسه پکار نه دا خو مسله ده خلک به بیانوي ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم وغي چې دا خبر وکړي چې زما خاوند زما حق نشي ادا کولی او داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکي د دې دا خبره اورېده او د دې دا یعنې تعجب یې وکړو چې دا څه صفا خبرې شروع کړې ښځې خو اکثر دا خبرې پټوي او دې بلکل صفا شروع کړې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي رفاعه پسې که څه واپس کېږي زور خاون پسې یا رسول الله دې دا خبره هم دې لپاره کوله چې زه رفاعه پسې ځم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نه چې صحیح کوروالی در سره نه یې کړی که نه هغه وخته پورې تا خاون ته نشي واپس کړي یا به طلاقه کړي بیا به خواځي په خپله مرضي یو روایت کې داسې راځي دا روایت چې ما کوم ذکر کړو دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی د امام بخاري یو روایت کې داسې راځي سبحان الله وی دا راله او شین غټ څادر یې په ځان باندې اچولی و دا تمیمه د رفاعه ده ازور خاونې چې رفاعه و عایشه وی دا راله زما خواله او دا برقه او څادر چې اوچت کړو نو دا بدن یې شین شوی و د ګزار د لاسه د خاوند سره په دې طبیعت نه لګېدو وهلې وه او هغې ته خبره وکړه داسې کړم دا ښځو ته چې ښځې فریاد وکړي بیا پکې تپوس کوي چې خاوند څه حالات دي نه په ټکه څوک ملامته دی خاوند ملامت دی د عایشې ته خبره وکړه هغه نورې بیبیانې را جمع شوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغی یا رسول الله ګوره ظلم ته او د سړو دې ظلمونو ته د ښځو سره دا غریبه څومره والي ده او دی داسې کړي او دی داسې کړي په دې کې د عبدالرحمن ابن الزبیر په خپله راغی د دویم خاوند اته پته لګېدلی چې ښځه ترې د شکایت د چا خواله
پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر راغی وسره ځان سره دوه زامن هم راوستو دوه زامن هم د ځان سره راوستو خو د بلې ښځې نه دي هغه هم راوستو هر څه خبره ده دې خبره وکړه چې یا رسول الله دی زما حق نشي ادا کولی هغه یا رسول الله دروغ وایي چې زه حق نشم ادا کولی د ښځې د زما د زامن د کوم ځای نشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بچیو ته داسې وکړي سبحان الله دا خو بلکل تا ته تللي دي بلکل د پلار بشه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره دا کړه چې ته وایې چې دې حق نشي ادا کولی د کوروالې دا بچي د کوم ځای نشي خو هلته دې د دې خاوند سره د دې وهلو ټکولو د لاسه طبیعت نه لګېدو هغه زوړ خاوند یې هغه یې رایاد شو نو هغه به ډېر اخلاقي او د هغه سره به ګزاره ښه کېږي نو زه واپس کېږم هغه اولني خاوند ته ویې نه چې ده د سره کوروالی داسې نه یې کړی چې تاسو په صحیح معنو سره یو بل سره میلاو شئ یعنې نو د هغې نه بعد که بیا د طلاق درکړو او هغه بیا ته په خپله مرضۍ واپس کولی نو بیا ته واپس کولی چې خو داسې خو نه نو سبحان الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زنانې په مخ کې